نو دا زندق دی او مرتد دی او منکر حدیث دی. د عالم د خبرې تاسو واورئ دا وایي چې مفتی منیر شاکر صاحب نه مولانا خضر حیات صاحب یو لس قدمه مخکې روان دی او دا عالم څه عام عالم نه دی بلکې دا د مفتی منیر شاکر صاحب شاګرد خاص دی او په اخره کې د هغه نه د بغاوت اعلان وکړو. او دویم درخواست دا دی چې یقینا ته د یو بوت نه براعت کې شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب واقعي چې د پنجپریانو یو بوت ګرځېدلی د بوت ولا او برا او دوستی او دشمنی او ډلهبازي ټول د طیب استاذ په حق کې کیږي. د دنه داسې معنوي براعت کولم د لوی جرأت کار دی. خو که یو ډیوټي دی بل ادا کړه او تا ته پتم د چې مولوي خضر حیات بکروي صاحب هداه الله دا د منیر شاکر نم دوه ګوتې په بره منکر حدیث دی، نو دا یو بدنامه رستا په لمن په نظر راځي چې منیر شاکر نه ستاسو براعت غټ په دی وجو چې داغه د طیب شیخ سره اختلاف و، نو داغه نه براعت آسانم و مزه پکې مولی داغه نه په بایکاټ سړی طیب شیخ ته نږدې کېدو او خضر حیات چونکې د طیب شیخ په سپورټ دی واغه د په سپورټ دی، نو دا خضر حیات نوم که په انکار حدیث اخلي دا طیب سره جنگ په سره غستلی دي. ورنه د خضر حیات اصول دا دي چې حدیث به په قرآن پیش کې او نن به ما او تا تلو، دا د انکار حدیث اصول دي. د بخاری او د مسلم مسلم احادیث چیړل دا د انکار حدیث اصول دي. او کنه د الف نه دریا د ټول ذخیری حدیثونه انکار تا انکار حدیث وای. د ولی منیر شاکر ټول حدیث نه منل 105 پورې خو هغه منل کنه دا 105 حدیث چې منل نو معنوي تور دا انکار حدیث کې بیا نو مبتلا حدیث منل، خو مونږ وایو چې په طرز د محدثینو یې نه منل او په عقل منل نو دا زندق دی او مرتد دی او منکر حدیث دی. امدک اصول د خضر حیات دي چې د دې خلکو نه براعت اعلان کې الله بدل لوی اجر درکې. دا دغه منکر حدیث ته هم د خپل وس مطابق لګام واچوا که مقابله دې وکړه که ونه کړه که دې وګټله که دې ونه ګټله اجر به هم الله درکړي او اخلاص به دې یقیني ښکاری شي. مناظر اسلام کوم ځای کې مناظرې کړې دي مال پلان کې راول او په هوا والوځو دا وکړو دا کینه راسه مخامخ یې کنه که دا خبرې چېرې دا لوی مناظر دی او دا تر دې پر پای نه پسې د پای نه یم ته مخامخ کې کینه وه ستاره کشران چڼې چې راپاسې زور سره کېناستم ما خو دا نه ویلی دا زما د پای نه پاکستان کې به خصوصا زموږ پښتنو کې یو لوی غم روان دی، لوی طوفان برپا دی. اول د منیر شاکر فتنه وه اوس پکې د خضر حیات والا قصه شروع شوله. د پنجپریانو تیرو ورځو کې چې کومه اجتماع وشوله په هغه اجتماع کې خضر حیات صاحب چې دی مناظر دی او پنجپریانو نوی نسل د په لار باندې روان دی او یقین نو که څنګه چې منیر شاکر منکر حدیث دی همدغه شانتې خضر حیات هم منکر حدیث دی. احمد سعید چتروګړي چې په کوم لار باندې تلو په هغه لار باندې منیر شاکر هم لاړو هغې نه مخکې ترقي وکړو خضر حیات هم روان دی. په هغې باندې اواز ولګېدو د هغې خلاف الحمدلله خبرپور تر اوسه پورې په میډیا باندې هم دغه وچلېدو. د اشاعت والا بعضې علما پکې هغه وو چې هغه یقینا حق پرست او حق ویونکي وو هغوی د ده خلاف درې څلور علماو کلیپونه هم وکړله او په دغه اجتماع کې ما واورېدل مفتي توصیف صاحب چې هغه په دې باب کې د انکاري حدیث مضبوط رد هم کړی بلکې د پنجپیر اجتماع کې د ښځې دواړه بیانونه که واورېدلی شي نو هغه هم د رد کړی دی. خو بهرحال چې څه وجوهات به چې کل کر د رد نه کوي او د نه دې براعت نه کوي څه وجه ده الله عالم دی په دې باندې. خو زه اوس هم امید لرم چې شیخ طیب صاحب مفتی توصیف صاحب دغه سنجیده خلک خو کم از کم د ده نه براعت وکړي ده به دا او موږ ما تر اوسه پورې کلیپ هم نه کوو اوس هم تفصیلی کلیپ نه کوم مختصر سو الفاظ وایم او ما د دیو مناظرینو ته ویلو چې خضر حیات صاحب تیار کړي چې موږ سره کړي